बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे कि तासु ټول روغ جوړې څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په فزیولوژي اف هارت باندې لیکچر سٹارټ کړی دي او پرون موږ 3 لیکچرز کړیو په دې سیریز کې. ما پرون د هارت چې کوم لیئرز دي تاسو ته پته ده چې دا ډسکس کړیو چې 3 لیئرز دي د هارت: انډوکارډیم، مایوکارډیم او اپیکارډیم. او دا ما یو غټ ډایګرام کې ریپرزینټ کړیو د هغې کمپوزیشن چې انډوکارډیم د څه نه جوړ دی. ټیک شو، د انډوکارډیم 3 لیئرز. بیا مایوکارډیم، د مایوکارډیم سټرکچر هم ما ډسکس کړیو او کوم مسلز دي پکې هغه مسلز ارینجمنټ څنګه دی هغه موږ ډسکس کړیو. او بیا موږ ډسکس کړیو اپیکارډیم، رائټ؟ اپیکارډیم. نو د اپیکارډیم کې چې کوم دی دا 2 لیئرز وو. د لوز کنیکټیو ټیشو چې کوم د مایوکارډیم د پاسه او دا میزوتیلیل لیئر وو، میزوتیلیل لیئر، رائټ؟ دا 2 لیئرز یو ځای کېږي، اپیکارډیم جوړوي. او بیا دلته موږ سره یو کیویټي وه، رائټ؟ دې کې یو کیویټي وه، دې ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي. او بیا داسې نو دا پیرایټل پیریکارډیم شو او دا ویزرل پیریکارډیم شو او د دواړو په منځ کې دا وړه شانتي کیویټي. نو دې ته موږ وایو راوړه چاچا مهرباني خوشحاله شي. دې ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي او په دې پیریکارډیل کیویټي کې دننه پیریکارډیل فلویډز پراته. ټیک شو، چې د دې پیریکارډیل فلویډز څه کمالات دي، څه فنکشنز دي، هغه به ان شاء الله بیا ډسکس کوو. که چېرې موږ وګورو نن به زه د هارت د مسلز چې کوم فنکشنز دي، کوم پراپرټیز دي، سوري، هغه ډسکس کوو. پراپرټیز اوس ته موږ ویلو چې دا لیکچر موږ خاص سټارټ کړی د هارت د فزیولوژي د ای سی جي دپاره، خو یوازې ای سی جي نه، دا نورې خبرې هم دي پکې، هغه هم ډسکس کول او هغه زده کول ډېر زیات ضروري دي. که موږ وګورو دا زموږ هارت دی، فار ایگزامپل دا یو سمپلیفاید کلوزډ هارت دی. تاسو ویلي چې زموږ د هارت پروت دی په یو کیویټي کې چې هغه کیویټي ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي، داسې. او دا پیریکارډیل کیویټي تاسو ته پته ده چې دا یو سیرس کیویټي ده، سیرس کیویټي. او سیرس کیویټي تاسو ته دا هم پته ده چې دا جوړی د 2 ممبرینز نه، چې په دې کې یو وي آوټر ممبرین، آوټر، او دا یو وي انر ممبرین. ټیک شو، انر ممبرین. او دا څه دي؟ دا هارت دی. نو د هارت دپاره یو کیویټي جوړه شوې ده، دې کیویټي ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي. پیریکارډیل، پیری وایي ګرد چاپیره او کارډیا وایي زړه ته، نو پیریکارډیل کیویټي ده. ټیک شو. نو په دې ډایګرام کې، دغه ډایګرام کې اصل کې دا کیویټي دا ده، دا کیویټي ده. په دې کیویټي کې دننه موږ سره پیریکارډیل فلویډز دي او دې کیویټي ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي. ټیک شو. نو په دې ډایګرام کې دا کیویټي دا ځای دی، رائټ؟ دا خو موږ یو وړوکی سیکشن اخیستی و، د هارت یو وړه حصه م اخیستې وه او بیا مې لارج کړی و. نو دا موږ سره پیریکارډیل کیویټي ده. نو دلته په دې ډایګرام کې دا د دې پیریکارډیل کیویټي ویزرل لیئر، دا د ویزرل لیئر شو، ویزرل لیئر یا ویزرل پیریکارډیم. او دا آوټر چې کوم شو دا د پیرایټل شو، پیرایټل شو. ټیک شو. نو د دې دوانو ممبرینو په منځ کې دا ممبرین او د دې ممبرین په منځ کې چې دا کومه کیویټي ده، دې کیویټي ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي. او په دې پیریکارډیل کیویټي کې دننه پیریکارډیل فلویډ پروت دی. نو د دې ډایګرام، دا ډایګرام نور هم اوس موږ ته کلیر شو، سمپلیفای شو، چې دا ایکچولی دغه ډایګرام چې موږ جوړ کړی هغه دا. او بیا تاسو ته دا هم پته ده چې د هارت بیا لیئرز وو، یاد دي؟ نو د هارت 100 لیئرز موږ سره د هارت 3 لیئرز وو. دا د هارت فار ایگزامپل دا د هارت د ټولو نه دننی لیئر شو. ټیک شو. انډوکارډیم، بیا دا د هارت مایوکارډیم شو، مایوکارډیم. تاسو ته مې ویل دا ډېر سمپلیفاید هارت دی، ډېر نه کمپلیکیټ کوو. دا مایوکارډیم شو او دا اپیکارډیم شو، اپیکارډیم. نو دلته دا به ولیکو اپیکارډیم. ټیک شو، اپیکارډیم. دا شو زموږ مایوکارډیم، مایوکارډیم. او دا شو زمونږه انډوکارډیم، انډوکارډیم. په خبره پوه شو؟ نو دا 3 لیئرز شو زمونږه د هارت.
چې دا ما دلته ریپرزینټ کړي دي او د دریوانو لیئرز نه بهر یو کیویټي ده د کیویټي ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي او دا د هغې سټرکچر وغیره وغیره الله دې وکړي چې اوس دا ډایګرام نور هم تاسو ته کلیر شوی وي او نور هم ایزي شوی وي نو زموږ هارټ په یو کیویټي کې پروت دی هغه کیویټي ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي او دا د توراسیک کیویټي یو کیویټي ده ښه د توراسیک کیویټي په میډیاسټاینم کې پرته ده دا کیویټي دې ته موږ وایو پیریکارډیل کیویټي ایزي دی څه مسله نشته نو دا زه دا ډایګرام دلته ما داسې ریپرزینټ کړی دی انشاءالله چې اوس به کلیر شوی اوس موږ دا وایو نن لیکچر کې موږ دا وایو چې دلته چې کوم مسلز دي مایوکارډیم چې ورته وایي مایوکارډیم د دې مسلز یو څو پراپرټیز دي او د دې پراپرټیز په ایکسپلینیشن دوران کې به موږ څه نورې خبرې زده کوو چې هغې ته د دې دا ایکشن پوټینشل څنګه کریټ کیږي او د مسل سیلز کې هغه د بجلی کرنټ څنګه خورېږي او وغیره وغیره دا ټولې خبرې به کوو نو انشاءالله اوس زموږ لیکچر نننی لیکچر به موږ سټارټ کوو چې هغه د پراپرټیز آف کارډیک مسلز لیکچرز چې کوم دي دومره 50 منټس 100 منټس داسې 60 منټس لیکچر اپلوډ کول او د هغې ریکارډ کول ډېر مشکل وي تاسو ته به ډاونلوډینګ هم ډېر مشکل وي نو لیکچر زه په پارټس کې ډیوایډ کوم او بیا تاسو سره شیر کوم نو دې لپاره چې کوم د نن لیکچر تاسو کتل غواړئ هغې لپاره کم از کم یو 5 منټ له پرونی لیکچر خامخا دې سره ریلیټډ ګورئ چې پرونی خبرې هم تاسو ته یادېږي او بیا د ننني لیکچر سره هغه ریلیټ کوئ نو نن چې کوم زموږ ټاپک دی دیٹ از فزیولوژي آف هارټ کې دیٹ از پراپرټیز آف cardiac muscles the cardiac muscles یعنی cardiomyocytes یا د cardiac muscles څه پراپرټیز دي یعنی که موږ وایو چې cardiac muscles موږ وپېژنو هغې کې به څه پراپرټیز دي کارډیک مسلز به څه پراپرټیز شو کوي لومبۍ پراپرټي د کارډیک مسلز چې کوم ده دا یو به لیکو او ایکسپلین کوو به م انشاءالله رایټ لومبۍ پراپرټي د کارډیک مسلز ده ایکسایټیبلیټي ٹھیک شو ایکسایټیبلیټي څه ته وایي ایکسایټیبلیټي دې ته وایي چې کله یو لیوینګ ټیشو یو stimulus تا response شو کوي دې ته موږ وایو excitability فار ایگزامپل یو کس اوده دی رایټ یو کس اوده دی ښه پروت دی ښه سور کې خوب کوي او اچانک څه داسې خطرناک آواز شو یا بهر چرته ماشومانو پټاخه والوزوله یا چې کوم دی نو چرته ډزو شو یا چرته کور کې څه بل څه شور شو او دی اچانک راپاسي نو دې ته موږ excitability وایو ایکسایټیبلیټي څه ته وایي چې کله ته یو ځای د بدن یا یو ټیشو د بدن ته وچېړې چېړلو سره رایټ هغه ریسپانس شو کی دغه ریسپانس ته موږ وایو یاره دا ټیشو چې کوم ده ایکسایټیبل ده په خبره پوه شوې ایکسایټیبل بله خبره که چېرې خدای مکه یو کس مړ وي د هغه په خوا کې که ته ډېر هم چغې ووهې نو خو یې نه اوري او نه ایکسایټ کېږي او نه ریسپانس شو کوي ولې ځکه چې هغه ټیشوز ټول ډیډ شو نو ایکسایټیبلیټي پراپرټي د لیوینګ ټیشو ده لیوینګ ټیشو نو واټ از ایکسایټیبلیټي چې کله یو لیوینګ ټیشو یو سټیمولس ته ریسپانس شو کوي دې ته موږ وایو ایکسایټیبلیټي دا خبره ورته لږه نور هم ایکسپلین کوم دلته به ولیکو ریسپانس آف لیوینګ tissue to stimulus ها stimulus څه ته وایي stimulus وایي چینج ته په دننه ماحول کې د بدن په دننه ماحول کې یا د بدن نه بهر ماحول کې
چې کوم چینج راځي هغه چینج ته موږ وایي سټیمولس. سمپل الفاظو کې ډېر نه کمپلیکیټ کوو. واټ از سټیمولس؟ چې کله د بدن دننه ماحول یا د بدن په بهر ماحول کې څه چینج راځي دې ته موږ وایي سټیمولس. مثال کے طور پر ستا بی پی نارمل چلیدل او اچانک د بلډ پریشر زیات شو. نو بلډ پریشر زیاتېدل خو بهر ماحول کې چینج نه راځي، دننه بدن ماحول کې چینج راځي. نو ستا بدن به د دې بلډ پریشر زیاتېدل نوٹ کوي که نه؟ برین به نوٹ کوي که نه؟ بالکل به نوٹ کوي. کډنیز به نوٹ کوي؟ بالکل به نوٹ کوي. هارت به نوٹ کوي؟ بالکل به نوٹ کوي. نو موږ وایي دې ته ریسپانس وایي. نو دا بلډ پریشر چینج کېدل سټیمولس دی. فار ایگزامپل ستا تبه شوه، نارمل باډي ټمپریچر 98.6 ډیګري فارنهایټ دی، رائٹ، او اچانک ستا د بدن ټمپریچر چې کوم دی 103 104 ته وخته، نو ستا په بدن کې څه چینجز نه راځي، ته نه محسوسوي، ستا بدن یې نه محسوسوي، برین یې نه فیل کوي، رائٹ. اوس دا تبه دا ټمپریچر زیاتېدل دا یو سټیمولس دی. نو سټیمولس څه ته وایي؟ چې کله د بدن دننه ماحول یا د بدن نه ګیر چاپیره ماحول کې څه چینج راځي دغه چینج ته موږ وایي سټیمولس. اوس کومه ټیشو چې دې سټیمولس ته ریسپانس شو کو موږ وایي هغه ټیشو ایکسایټیبل. خبره ختم. اوس راځو هارت ته. د هارت خبرې کوو، موږ خو د هارت پراپرټیز ډسکس کوو. نو د هارت خبره چې کله موږ کوو نو زموږ د هارت په مسلس کې دا یو پراپرټي ده، که چېرې د هارت مسلس په یو سیل کې د چینج راوستو، فار ایگزامپل څنګه چینج راوستو ډسکس کوو دا خبره. دلته موږ سره دا د هارت سیلز دي. ایگزامپل د پاره زه داسې ډسکس کوم، دا د هارت سیلز دي. ٹھیک شو؟ دا ټول سیلز اوده دي، رائٹ. اودونه مراد څه دی؟ هغه خوب نه دی چې موږ اوده کیو. دا ټول سیلز ریسټ کې دي. زه لیکمه they are resting or they are in state of rest. اوس زه به ریسټ ډیفاین کوم چې ریسټ څه ته وایي او سیلز چې کله ریسټ کي نو څه مطلب دی د خبرې. فار ایگزامپل دلته د یو د سیلز کې دلته څه خاص پروټین چینلز دي، که تاسو له سیل ممبرین سټرکچر درځي تاسو به پرې پوهیږئ. څه چینلز دي د پروټینز، داسې دا سیل اوده دی، داسې دا ټول سیلز اوده دي داسې. ٹھیک شو؟ او دا ګاونډیان دي، پرون تاسو ته ما ویلي ګیپ جنکشنز دي، رائٹ. داسې دا سیل اوده دی. څه چل وشو، څه فینامنا وشوه، څه سټیمولس اپلای شو چې دې سیل ته څه شي نه رادننه شو، رائٹ. او هغه شي نه څو پازیټیو چارجز وو، فار ایگزامپل پلس چارجز وو. چې څنګه پلس چارج رادننه شو دا سیل به ایکټیو شي، ایکټیو شو. د ایکټیو کېدو ته موږ ایکسایټیبیلیټي وایو که نه، نور څه دي؟ ګوره څه چلو شو، دا سیل اوده و، دا سیل ریسټ کیو. ریسټ چې کله ریسټ کیو اسم نو اوده و، خو چې کله د دننه انوایرمنټ کې ګوره د دې پلس چارج د انټري د وجې، د دې پلس چارج راتلو د وجې د دې سیل په پولریټي کې چینج رالی. چې څنګه چینج رالی دا د ریسټینګ سټیج نه ووتو، چې څنګه ووتو د یو ریسپانس شو کو دې سټیمولس ته. ګوره دې ته سټیمولس وایي که نه چې پازیټیو چارجز رادننه شو، دا سټیمولس دی. چینج رالی، چې څنګه چینج رالی د دې سټیمولس ته ریسپانس شو کو، دې ریسپانس ته موږ د ایکسایټیبیلیټي وایو. په دې شي نو ځان پوهول انتهایي ضروري دي چې کله ته بیا کارډیک هغه کنډکشن سیسټم سټډي کوو هغې کې دا خبر انتهایي ضروري دی چې بیا درځي. نو اوس ګوره، اوس د دې ځینه به دا د سیل کې به شور شرابه شي، چې شور شرابه شي دا شور شرابه به دې سیل ته لاړه شي، رائټ. دا سیل به خبر شي، چې دا خبر شي دا به یخ شي، بیا به دا سیل شور شرابه کوي، شور شرابه به دلته لاړ شي، دا سیل به یخ شي. پوهېږئ که نه؟ نو اوس ګوره، یو ګاونډي ته مسله راله، ټول ګاونډیان خبر شو. زمونږ د هارت مسلز دقسې دي، که چېرې د هارت یو سیل دی هغه تریشولډه پورې ایکټیو کو، تریشولډ څه ته وایي بعد کې به درته وایم، هغې پورې د ایکټیو کو، نو د هارت ټول سیلز د مایوکارډیم ټول سیلز ایکټیو کېږي. دې ته موږ وایو ایکسایټیبیلیټي. خبره پوه شوئ؟ نو ایکسایټیبیلیټي څه ته وایي؟ اټ از د ریسپانس آف لیوینګ ټیشو ټو اینی سټیمولس، ټو اینی سټیمولس. ښه ټیک شو. اوس خبره کوو، لږې نورې خبرې دې کې کوو. د زړه
electric potentials discuss को दलता ज़ली कमा electric potentials of heart muscles उस लगे खबरी पकी ज़्यादा को electric potentials of heart muscles ना मुराद सदे electric potentials of heart muscles ना मुराद दादे चित्तास तक कल मादल तो वियाले चिदा सेल्स कल दा कैटाइनिक मूवमेंट नो शवे आइंस नो रागली दा सेल पर रेस्ट क्यों रेस्ट ना मुराद सदे डिस्कस को दल दज़लो चिकम आगा अहम ज़ईन दी दागी नमूना लिखम और बिया दागी 12 के लक्षांति डिटेल लिखो दागी नमूना और बिया दागी 12 के लक्षांति डिटेल फॉर एग्जांपल कच्चरे ज़द हार्ट द मसल्स द योसल खबर हो कम दल तो लिखम सिंगल कार्डियक मसल फाइबर दबज़ली कमोस द्वेम मंग उलिखु द एसे नोट 12 की खबर उलिखु एसे नोट सेल बेमंग उलिखु द एवी नोट सेल और बेमंग उलिखु द परकिंजी फाइबर परकिंजी फाइबर दा मान दी डिस्कस करी दा एसे नोड एवी नोड परकिंजी फाइबर दा वजह बियल पर कंडक्शन सिस्टम के डिस्कस कोम टेंशन में कवा चिक्कला द मायोकार्डियम यो सेल चिक्कला हम द मायोकार्डियम द यो सेल खबर को फॉर एग्जांपल दा जमंग द हार्ट यो सेल मसल सेल दे चिक्कला उदय राइट ते चिकला उदय न मुराद दे डॉक्टर साहब दे चिकला रेस्टिंग पोटेंशियल की भी रेस्टिंग पोटेंशियल खबर हो सुरो से रेस्टिंग न मुराद से पदे पॉइंट्स बांधे जान क्लियर कई रेस्टिंग न मुराद दादे चे सेल्स ता नसर राजी और न द सेल्स नसर जी नो मोमेंट पदे बने जगट क्रॉस लगो याद सा रेस्टिंग पोटेंशियल न मुराद या रेस्टिंग न मुराद दारे चिसलता न आइंस राजी और न आइंस जी नो सेल पस के दे पर रेस्ट के दे खबर पोश नो द सिंगल कार्डिक मसल सेल चिकम रेस्टिंग पोटेंशियल दे पदा का टाइम की चिकल न आइंस राजी और न जी और द सेल रेस्ट के दे पदा का टाइम की द रेस्टिंग पोटेंशियल यानी द की रेस्टिंग करंट सुम रही आगाई मंगसरा द माइनस दास द कहा द माइनस 85 मिली वोल्ट ना टू माइनस 95 मिली वोल्ट दा खबर इंतहाई ज़रूरी दा जान सरा खामखा लिखल ज़रूरी थी -85 to -95 millivolt दा द यो मसल सेल पोटेंशियल दे यानी चिकला दा सेल उदई दी सेल ता द चातगरा तगनी न आइंस फॉर एग्जांपल कम आइंस सोडियम आइंस दन नजी पोटाशियम आइंस बार रजी और द दी मूवमेंट्स नहीं बिल्कुल न आइंस राजी और न आइंस जी न सेल पुसकी पर रेस्ट की दक टाइम की पदे सेल की चिकम पोटेंशियली पदे सेल की चिदन नकम करंटी दागी वैल्यू बई -85 to -95 मिली वोल्ट अब उस देना मुरादार है चीज़मंग द बदन सेलूनों की नेगेटिविटी ज़्यादा था नेगेटिवली पोलराइज दिजमंग सेल्स नेगेटिवली पोलराइज दिजमंग सेल्स चिकल अप रेस्ट की भी द द्वी चिकम पोटेंशियली दन पसेल की दा नेगेटिविटी पकी माइनस चार्जेस उस दा वाले माइनस चार्जेस खबर अदा ज़रूरी है फॉर एग्जांपल दायो सेल दे ठीक शो दायो सेल दे द पोटेंशियल माइनस 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 हर तरफ ता नेगेटिविटी दा वाले दा दे वजह जमंग पसेल्स की यो पसेल मेम्ब्रेन की यो प्रोटीन दे
بلکې یو نه ښه ډېرې داسې زه تاسو ته بیا ویم چې زموږ سیلز نارملي چې کله موږ په ریسټ کې وي زموږ سیلز نیګیټیولی پولرایزډ وي دا وګوره ولې نیګیټیویټي ده د دې یو وجه ده وجه دا ده چې دا یو پمپ دی او دا پمپ یو کار کوي څه کار کوي د دې پمپ په مدد سره دا سیل د دې پمپ نوم به زه لیکم چې څه نوم یې دی د دې پمپ په مدد سره دا سیل د دې سیل نه د دې سیل د دننه ماحول نه سوډیم رائٹ دو سوډیم بهر غورځي نو سره علی البحر سوډیم سو چارجز دي وره سو پلس چارجز راوتل دو یعنی دلته بولی کوم 2 پلس چارجز او د دې په بدل کې یو پوټاشیم سکی یو پوټاشیم دننه راولي رائٹ اوکے نو څه چلو شو سل ته 100 پلس رالل یو پلس سل نه 100 پلس اوتل دوا دې مطلب دا دی چې ته یو روپۍ ګټې او 2 لګې بیا یو ګټې بیا 2 لګې نو بیا یو ګټې بیا 2 لګې نو 3 دې وګټل شپږ دې ولګول نو 3 روپۍ در باندې قرض شو نو چې 3 در باندې قرض شو نو چې فار ایگزامپل که 100 सोडियम आयन्स उजी 100 सोडियम यानी 100 प्लस चार्जुना सोडियम प्रे दे 100 प्लस चार्जुना उजी नो द 100 पे बदल के 50 प्लस यानी 50 प्लस चार्जेस वापस राजी नो चे 50 राजी और सल लाड़ल खो 50 रुपए पता कर सके नो तरागी पूरी दा पंप लग्याई दा से सोडियम बाहर गुरजाई और सोडियम چې کوم دی نو داسې بهر غورځي او پوټاشیم چې کوم دی هغه دننه راولي پوټاشیم ٹھیک شو داسې تر څو پورې چې اوس ګوره د 2 سوډیم وتلو سره یو پوټاشیم راځي او د 100 سوډیم وتلو سره 50 راځي او د 1000 سوډیم آینز د وتلو سره 500 پوټاشیم راځي نو زر در نه لاړې 1500 دی وګټلې 1500 ګټې زر در نه ځي 1500 ګټې زر در نه ځي نو ته خو ماینسو کې روان نو سل به را رواني رو